بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پروگرام تحفہ د سحر شروع شو۔ نن دې پروگرام کې منګه د رمضان د شپې او د ورځې د دعا د اهتمام باره کې احادیث عرض کوو۔ صحیح ابن ماجہ کې روایت تے عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ان للہ عند کل فطر، اللہ تعالیٰ د پاره په وخت هر روزه ماتي کې عتقاء د اورنا آزاد خلق دی، یعنی د اورنا کسان ازادیږي، وذالک فی کل لیلة، او دا په هر شپه کې داسې کیږي، یعنی د روزه ماتي وخت کې هر شپه کې الله تعالی د دوزخ ته اوره خلق ازادوي۔ دویم حدیث ته حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نه دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي، ان الله تبارک وتعالى، ان لله تبارک وتعالى، د الله تعالی د پاره دی عتقاء آزاد کړی شوي د دوزخ دورنا فی کل یوم و لیله، د رمضان په هر شپه او ورځ کې، وان لکل مسلم، او د هر مسلمان د پاره فی کل یوم و لیله، د رمضان په هر ورځ او په شپه کې دعوة مستجابة، دعا ده چې هغه قبلیږي، الله پاکي قبلی او د هغې بدلی الله ورکوي۔ دا حدیث امام احمد ابن حنبل ذکر کړی دی، او صحیح الجامع الصغیر کې هم دا حدیث منقول دی۔ د دې وجې نه د شپې او د ورځې خاص کر افطاري او پېشمني کې د دعاګانو اهتمام پکار دی۔ الله تعالی دې زموږ د ټولو بخښنه وکړي، او الله تعالی دې د ماپۍ په لستونو کې زموږ نومونه شامل کړي۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔